د انسان د هر یو څیز نه زیات جګړه مار دی. حضرت انس رضی الله عنه روایت ته نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې په ورځ د قیامت په الله جل شانه د کافرانو یو کس منتخب کی او کافر ته به وی چې تعالی ما پیغمبر در لګلیو کتاب می در لګلیو تا دغه په باره کې څه کارګزاري ده څه دي کړی دي وی دی به وی چې الله تعالی ته مې ومنلې او ستا کتاب مې ومنلې دی ستا پیغمبر مې ومنلې دی او خپل عمل مې کړی دی. وی الله تعالی به تو فرمایي چې تا اوس نه دی کړی عمل نامه ستا لاس کې ده په دې کې څه نشته دی نه دی په ما ایمان راوړل دی نه دی چې کوم دی په پیغمبر ایمان راوړل دی نه دی خپل عمل کړی دی. وی دی به وی چې دا عمل نامه باندې زما یقین نشته دی زه نه منم دا عمل نامه نه به انکار وکړي ډایرکټ. وی الله تعالی به تو فرمایي تا باندې ما فرشتې مقرر کړي وي ستا نګرانې وي او هغې فرشتو لیکل کړي دي. وی دی به وایي چې الله تعالی زه فرشتې هم نه منم ځکه چې ما یو څیز لیدلی نه دی نو زه څنګه په خپل ځان باندې ګواه جوړی کړم زه نه منم. وی الله تعالی به تو فرمایي چې لوح محفوظ کې هم دا څه چې په عملنامه کې لیکلي شوي دا لوح محفوظ کې هم دي نو په هغې اعتماد وکړه. دی به وایي چې یا الله تعالی زه د خپل ځان نه علاوه د خپل نفس نه علاوه بل هیڅ چیز چې کوم دی ګواه نه منم. وی الله جل شانه به د ژبې ته حکم وکړي چې ته ودرېږه په ژبه باندې به ورله مخر ولګي نو د اندامونه به ګواهي شروع کړي ګس بتون به ګواهي شروع کړي خپه به ګواهي شروع کړي سترګه چې کم کم سیز باندې په کم کم اندام کم کم ګناه دې کړی دی هغه په خپله شروع بیا به الله تعالی د ژبې نه مخر لرې کړي او جهنم طرف ته به ور وشړي جهنم ته به یې لړی کړي. دې به د خپلو اندامونو ته ګویا نه شي چې د الله بندګانو ما خو دا هر څه ستاسو دپاره کول نو تاسو په ما باندې ګواهي وکړه په خپل ځان مو ګواهي وکړله سترګه به ما غلط لیدل کړي دي ژبه به ما غلط ویل کړي دي دا ګواهۍ به شروع کړي او جو دا ګواهي هم وکړي چې الله تعالی نه د ستا اقرار کړی د ربوبیت او نه د پیغمبر د رسالت اقرار کړی دغه غوږ به خپله ګواهي کوي دغه رنګ خپې به خپله ګواهي کوي چې کم کم عمل په کم کم اندام باندې کړي نو هغه به ګواهي کوي. نو چې کله دا ژبه خلاص شي او مهر ته لرې شي نو دا به د خپل اندامونو ته په کار باندې شي چې تاسو ورې په ما باندې ګواهي کوله په خپل ځان مو ګواهي کوله. هغې به ورته وي چې هغې پروردګار موږ ته د ویلو طاقت راکړو چې کوم پروردګار تا ته د ویلو طاقت درکړو ژبې ته به وي او نن داسې ورځ ده چې په نن ورځ کې چې الله تعالی موږ له کوم طاقت راکړی دی نو موږ د حق خبرې نه علاوه بله خبره نه شوه کولی مجبور و د دې وجې نه مو حق خبره وکړل. د انسان دومره جګړه مار دی دغلته هم الله تعالی سره چې کوم دی بحث مباحثه جګړه کوي چې زه دا نه منم دا نه منم دا نه منم